نو د معاشرې مسلمانول ډیر ګران دي او د تمامي دنیا د علماو زور په دغه خبره ده. خدا خبره مې قوم واوره، دا ډیره زړه ته د کوزیدو خبره ده. د تمامي دنیا علما دانسته او یا نادانسته طور باندې، ګوره دانسته او نادانسته باندې ځان پوی کې. یو سړی رښتیا چاله کار کوي، پوی وي چې زه خرکوس یم او دوس یم او دله یم او بی ایمانه یم، د انګریز د پاره کار کوم، د خپل خلق پې خرڅوم. دې ته دانسته طور باندې بې غیرتي وي. داسې خلک شته خو کم به وي. یو وي نادانسته سړی پوی نه وي چې زه چاله کار کوم. لکه په یو سړي خارښت دی، دا خارښتي سړی دا غواړي چې زه دې مړ شم، خو هغه لګیا دی ګروي چې په لاس یې کار ونه شي ګومنځه ورپسې راواخلي، چې په ګومنځ کار ونه شي خلټۍ ورپسې راوالي، چې په هغې کار ونه شي چاړه ورپسې راوالي. دی په خپل طبیعت په خپل نیت کې ځان وجني، دا نادانسته طور باندې ځان وجني. لګیا دا د ځان وجنې دپاره دی، خو پوه دی په دې نه دی پوه چې زه ځان وجنما. خدا ګرېدل د ده د مرګ سبب دی. زمونږ مسلمانانو چې څومره علما دي، چې څومره اهل علم دي، مصلحین دي، مبلغین دي، شیوخ دي، د معاشرې چې څومره خیرخواه خلق دي، دا دانسته یا نادانسته طور باندې ټول لګیا دي انګریز، یهودي او عیسائی او اغیارو لکار کوي. هغه څنګه اغیار دا غواړي تبلیغی جماعت باندې دنیا کې پابندي شته؟ جواب راکړه. د دنیا په یوه خطه کې د کفارو په ملک کې پکې شته پابندي؟ نشته. ولې نشته؟ ځکه چې د هغوی پروګرام هغه دی چې هغه د انګریزانو خوښ دی. انګریزان به کربونه روپۍ ولګوي، خو چې تبلیغیان کم څه کوي او مسلمان هم دغه څه کولو ته ملا وتړي. جوماتونه به د سرو زرو دله جوړ کړي، مرکزونه یې ګوره په ټول ملک کې وګرځه، د تبلیغیانو نه لوی مرکزونه، اعلی مرکزونه، د وزیر اعظم هوس هم ورپسې نشي رسېدی، رسېدی شي د سرو زرو بدله جوړ کی، جینمازونه به د ریخمو دله جوړ کی، او په جماعتونو کې سیګان نه ټمبمې بدله نصب کی. خدا لیکل ورسره وکړه چې زه به ټول عمر سوا د کونې د وینځلو نه او سوا د منځونو د کولو نه او سوا د ذکرونو نه او هوچ نه سوا به زه بل څه شی نه کوم. که تاله یې انګریزانو نه ښځې رانوستې او درته ویې نه وي چې کومه دې پکې خوښه ده نکاح یې کا، نو منیر شاکر چې مړي په خبرې امتیاز یې وکړه. دا د هغوی پروګرام دی. نو نن تروت د تمامي دنیا چې څومره اهل علم دي، هغه د انګریز د پاره نادانسته طور باندې یا دانسته طور باندې کار کوي. هغه مسلمانانو ته وایي یاره ګیره چې ده که نه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هسې نشته. داسې په ایران کې یو سړی و، هغه بیا نایي ته ناست و. زمونږ د ملایانو اوازونه وایي نو ارمان دی چې شرم نه وی، چې شرم نه وی د دوی ټولو چالونه ماله راځي. خو سړي نه بس بیا به ټوکي د نه جوړ شي چې در چا پېښې کوي. وایي هغه نایي ته ناست و، نایي پې باندې ګیره خرله. یو سړي ورته وویل چې مې کني؟ هغه وی ریش را مې خراشم. هغه ورته وویل چې ریش را مې خراشي څه خبره ده نه نوره ما نه هېر ده، خو وایي چې هغه د ګیرې والا ورته وایي چې ریش را مې خراشم، ولې دل مسلمان را خو نه مې خراشم یا نه مې تراشم. هیچا سړی ورته وایي چې شما
تو دل مردمان خو نه میتراشی خو دل محمد صلی الله علیه وسلم لو میتراشی ته خو د خلکو زړونه نه دوکاوي خو د رسول الله زړه ته دوک رسوي مرګ نه پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه ته دوک رسي دا خو ته ژوندی ګڼي نو چې ژوندی ګڼي ته اول دې ځای کې د اسلام اندازه والا ته مسلمان یې قرآن دوی ته مړي وایي او ته چې دا ژوندي دي او علم غیب ورته ثابتوي چې دلته دی ګیره خري هلته هغه پې خبر دی خدای دی او که پیغمبر دی نو د ګیرې باندې د خلقو توجه راړی چې کني دې ګیره دومره ضروري ده زه د ګیرې مخالف نه یم خو نه دا دین راوله او د ګیرې په دې سوړه کې منډه دا در سره نه منم مونږ د دین ستنې ده چا وایي چې ستنې ده کوم ځای کې راغلي دي چې د دین ستنې ده الصلاة عماد الدین منګړک موضوعي ضعیف روایت رجال یې وګوره ټول قرآن ولټوه دا ته چې کوم مونځ کوې د دې نه پکې رکعتونه شته نه پکې د دې سورتونه شته نه پکې دا کیفیت شته مونځ خو بهر نه په تواتر عملی سره فرض دی ټول خلک یې کوو بیا به هم کوو که ته خفه وې منګه به یې کوو که خوشحاله خو نه دا د دین ستنې نه ده څوک چې پنځه وخته مونځ کوي لکه د کور مخ ته چې وله بهیږي او دی پکې پنځه وخته لامبي نو لکه څنګه پنځه وخته لامبلو والا باندې خیره نه پاتې کېږي داسې پنځه وخته مانځه والا پسې ګناه نه پاتې کېږي نو ماسپښین نه یوه ګنټه مخکې دې وژنمه او ماسپښین مانځه پرې د نه ځان ساتم او چې د ماسپښین مونځ کوم بیا خو به راته څه نه وایي که نه مانځه سره خو ګناه مات شوه که نه نیا دې د کور نه رانیسمه مازدیګر نه مخکې د نه بوسم او مازدیګره پورې د نه ځان ساتم چې د مازدیګر مونځ کوم بیا خو به راته څه نه وایي که نه نیا خو د مانځه نه غټه نه ده خو مات شوه چې عطیه صدیقه مات شوه نو دا به نه معاف کېږي دا څوک کوي دا کارونه دا اهل علم انګریزانو دپاره لار هموارئ ټولو د دعوتو د تبلیغ دومره ثواب دی بستره پرون شروع شوه ټولې دنیا د قرآن نه نمبر یوړو او چې څوک جهاد کوي د هغه مولا لګیا دی او جهاد ښکته او جهاد پورته ته به یې چې که الله جهاد نه بغیر اړو بل کار نه دی رالېږلی او چې کم د دوړیمار زامن لګیا دی ټول عمر خلک په ذکرونو په تسپو عادتوي ته دنیا وګوره کم ځای ته ورسېده دا پاکې ښکلې خویندې میندې زما استاد چې دا قرآن ورته خویندې ویلي دا په بدکاریو اډو کې چلیږي دا صرف د پیسو د خاطره شي کمې جنکۍ چې ګډېږي په زرګونو کې به دوه یا لس ښځې به داسې وي چې هغه به د نسل نه کنجري وي نورې ټولې د غربت د وجې ګډېږي هلکان بدکاره شول د غربت د وجې نه بدکاره یو موبایل پسې یو هلک 20 یاران ساتي صرف د یو موبایل لالچ دی چې دا به یې راته واخلي دا به یې راته واخلي دا به یې راته واخلي او دا د دې زماني مسلمان سهار مونځ کوي ماسپښین مونځ کوي مازدیګر مونځ کوي او په دې منځ کې چې کوم دی دغو هلکانو پسې غم مه کوه زه د لاله مرضه که نه داسې لږ هوټل پله لاړ شم مړه زما کار دی ټلیفون به ملګري ته وکړې لکه پلانې موبایل دې دوکان بس غم مه کوه زه نه ونې دې هغه طرف ته لاړ شم او دا هغه مسلمان چې د دین ستنو ته لګیا دي د منځونو او په د تسپو ځان ووجلو دقه خلک دي چې دا ښځې مې استعمالوي دا هلکان مې استعمالوي دا رزیل قوم چې دا کم رزیل قوم د مړو په قبرونو چادرې اچوي دا کم رزیل قوم چې په مړي باندې لوی ګمبد جوړ کړي دا کم رزیل قوم چې په یو مړي په مقبره باندې د کربونو روپو خرچ کوي دا هغه رزیل قوم دی چې د دوی بچي او د دوی خویندې میندې ماشومان د یخنۍ نه په ګتو کې پټي ته نیټ وګوره 2-2 3-3 ماشومان به ویرپیږي به ګته به یې په ځانه شوی
څه چل دی موز د دین ستنې ده دا ستنې یاره خود څه به ووایم بد څه به ووایم خلک به مې کافر کړي تا سره زه دغسې دین منم خدای که در سره ومنم چې مولا دا دنیا کې ته را زرغون شي د فصل په شان را زرغون شي او دا ټوله دنیا مولا تا نه ډکه شي او منیر شاکر یوازې وي چې زه تا سره دا دین ونه منم چې داخل جماعتونو ته راوله او دلته یې کېنوه او د معاشرې غم دې نه وي د ګاونډي غم دې نه وي نور ملکونه او سرکار او حکومتونه دې په خلکو ظلمونه کوي د خلکو کورونه دې ویجاړوي په خلکو دې بمبارۍ کوي هندوستان دې دندنا ته ګرځي امریکا دې د خلکو نه خویندې لوڼې بوځي او زما د ملک خپل قانون نافذولو ادارو والا دی د خلکو عزتونه لوټ کی او ستا شب جمعه د قضا نشي او ستا موز دی ورستو نشي او ستا حج کې فرق را نشي او ته خپل سلزله یا دوه سلزله کم درود لا اله الا الله وای دا پاتې نشي چې در سره وای منم د سړي بزوی نه دا نه اسلام دی دا نه دین دی دا صرف د خلکو قلارول دی یهود و نصارو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه د صحابه کرامو د شاهین غونې سترګې وې هغه به داسې غړولې چې کوم ځای کې مسلمان سره ظلم کیږي راجا داهر د هندوستان په حدودو کې په کراچۍ سمندر کې یوې جنې صرف چادر ته لاس واچو دې ځای نه خبر لاړه حجاج بن یوسف ته هغه حجاج بن یوسف چې د دغو ټولو مولیانو کورونو ته وروختی دی او د دوی ښځو بې ستري کړې ده چې خبره کوي وي حجاج بن یوسف ظالم و چې خبره کوي وي حجاج بن یوسف دغسې و دومره مړي کړي دي ستا پلار یې وجلی دی تاریخ لیکلی دي تاریخ خو ډېر څه لیکلی دي ته یې مانې هغه حجاج بن یوسف چې دا ستا بېزتي کړې ده او ته ترې نه قلارېږي کیدی شي ستا نیات یې چېرته سترګه والي هغه د هغه ځای نه محمد بن قاسم راولېږلو او تر ملتانه پورې علاقه یې پې فتح کړه تمامې دنیا راجا داهرانې د خاورو لاندې کړل او د هغې یوې ښځې د لوپټې پوښتنه یې وکړه محمد رسول الله داسې شاګردان زیږولي او یهود و نصوارو دغه مولیان راوایستل دغه درس نظامی والا دغه د ذکرونو فکرونو والا پیران د مسلمانو هغه سترګې چې د هغوی به د عراق نه د کراچۍ سمندر لیده چې کمې ښځې ته تکلیف دی او د هغې په سر به ټول انګریزان او هندوان ته تیخ کړل مسلمانانو ته په هغې باندې داسې چشمې واچولې چې د جومات نه سوا او د خانقاه نه سوا او د پیر نه سوا او د ذکرونو نه سوا او د هغو عبادتونو نه سوا چې کوم عبادتونه د انګریز هیڅ نشي کولی هغه عبادتونه چې هغه اسلام ته هیڅ وده نه ورکوي هغه عبادتونه چې هغه نه الله راضي کولی شي نه مخلوق راضي کولی شي او خلق راوله او جومات ته یې ننباسه او د تمامې دنیا حکومتونه ته لاس کې اخله دا کار انګریز په اشاره روان دی تر اوسه پورې روان